د شعبان په دې لفظ کې وګوره 15 حرفونه دي. اوس دې 15 حرفونو کې اولنې شین، ورپسې عین، ورپسې ب، ورپسې الف، ورپسې نون. شعبان. اوس د دې شعبان د دې 15 حرفونو ځان له اشاره پوشیده دي. شین کې اشاره شرافت طرف ته ده، یعنی دا میاش دا د شرافت میاش ده. ورپسې عین، عین کې اشاره علو او برتره او بلنده طرف ته ده، یعنی دا ډیره مبارکه پورته او عالی شان او اوچته میاش ده. ورپسې بی ده، بی کې اشاره بر طرف ته ده، بر نیکه ته ویلی شي، دا میاش د نیکو ده. ورپسې سلورم حرف د الف دی، الف کې اشاره الفت طرف ته ده، الفت ویلی شي محبت ته. نه شعبان په میاش کې مسلمانان د یو بل سره ټول خفګانونه ختم کی، یو ځای دي شي، خپلو کې اتفاق اتحاد مینه محبت ته پیدا کی. ورپسې 15م آخري حرف د نون دی، نون کې اشاره نورانیت طرف ته ده. او نورانیت مطلب دا چې ځان کې د شعبان د دغه څلورو حرف والا صفات پیدا کړل. نو 15م حرف نون نورانیت اشاره ده، تاکہ به خدای پاک نورانیت ځلا او پړقا پیدا کی، تاکہ به روحانیت پیدا شي، نورانیت بدر کې پیدا شي. نو د شعبان 15 حرفونه دي او په دغه 15 حرفونو کې ځان له اشارې دي، او دا انسان ته انسانیت تعلیم او تربیت ورکي. اسلامی کال کې 12 میاشتې دي. په هغه 12 میاشتو کې شعبان کې چې کم فضائل الله رب العالمین اخودلی دي، د دې نه به زیات فضائل په نورو کې ممکن ده چې وي، خو چې کم فضائل او برکات په شعبان المعظم کې پوشیده پراته دي، هغه په نورو 11 میاشتو کې نه ملاویږي. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।